أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. سورہ آل عمران آیت نمبر 139 رکوع نمبر 5. ولا تهنوا او تاسو همت مبیلی ولا تحزنوا او غم جنکیگی ما وانتم الاعلون او هم تاسو بغالب ی ان کنتم مؤمنین کچری تاسو رختنی مؤمنان ی. ان یمسسکم کچری رسیگی تاسو تا قرح سزخم فقد مس القوم فتحقیق سر رسیدل دی قوم کافر تا قرح زخم مثله پشاند اغی. وتلك الأيام او داو رزی نداولها من اڑو راڑو بین الناس د خلق بمیس کی. وليعلم الله او د پار د دی چې وزمای الله تعالی الذين هاغ خلق آمنوا چاچ ایمان راوړي ويتخذ او جوړ کړي منکم ساسنا شهداء شهیدان والله لا يحب الظالمين او الله دوست نلري ظالمان. وليمحص الله الذين او د پار د دی چې خپا کړي الله الذين هاغ خلق آمنو چاچ ایمان راوړي ويمحق او ختم کړي الکافرین کافران. ام حسبتم آیاتاسو خیال کوي ان تدخلوا چې داخل بشي الجنه جنت ولما يعلم الله الذين او حال دادی چې الله ندی ازمایلی الذين هاغ خلق جاهدوا چې جهاد وکړلو منکم ساسنا ويعلم الصابرين او حال دادی چې ندی ازمایلی صبر کونکي. ولقد كنتم او پتحقیق سره وای تاسو تمنون الموت تمنا کونکي د مرګ من قبل وړاندې د دینا ان تلقوه چې تاسو ملاقات وکړئ د مرګ سره. فقد رأيتموه پتحقیق سره تاسو ولیدلو هغه مرګ وانتم تنظرون او حال دادی چې تاسو قتل. ما قبل کی د غزوه احد او د جنگ احد تفصیلی بیان چې دینو هغه شوی دی. اولنی جنگ چې کوم هغه جنگ بدر و چې سن 2 هجری کې شوی او بیا د اسلام چې کوم دریم جنگونو هغه غزوه احد یا جنگ احد چې د 15 هجری کې شوی. په دې باندې تفصیلا مونږ په غوړس تفسیر کړو. پاغي چې مونږ دا خبره کړې و چې پیغمبر علی سلام د بعض صحابه ډیوټي چې دینو په یو ځای باندې مقرر کړل چې دغه ځای نه به تاسو نه خوځئ، جنگ چې هر طرف ته لاړې خو تاسو به نه خوځئ. خو لیکن هغه صحابه چې کله د جنگ حالات بدل شول کافران په تیښته باندې شو، مسلمانان صحابه هغه په مالی غنیمت کې چې دینو مصروف شو. نو د صحابه وی چې د پیغمبر علی سلام مقصد خداو چې کافران چې دینو هغه چرته د دې طرف نه په مسلمانانو باندې حمله ونه کی، نو چونکی کافر خو وس وتختیدل وس ضرورت پاتې نشو.
او بعضی صحابه وی چې نه پیغمبر علی السلام حکم دی چې تاسو ول خپل ځای نه پرېږدئ خو بهرحال دا خپل منځ کې اختلاف او هغه صحابه چې دي نو هغه خپل ځای پرې خودلو او په هغه وخت کې چې د کافرانو کم مشر او لیډر چې نو هغه خالد بن ولید و چې لا ایمان نه راوړ هغه ته چې پته ولګېدل چې دا غونډه چې خو خالی پرته ده نو د هغه ځین په مسلمانانو باندې دوی حمله وکړل او ظاهری تور باندې چې دینو مسلمانانو ته یو پسپایي او شکست چې هغه میلاو شول او په دغه جنگ کې چې دی پیغمبر علی السلام غاخونه مبارک هم شهیدان شول او تر دې چې او یا اکابر او غټ لوی صحابه چې هغه په کې هم شهیدان شول وس په ظاهر باندې خدا ډېر غټ لوی شکست هم اگر چې بیا د جنگ هغه حالات بیا بدل شو او هغه شکست چې دی نو هغه په فتح باندې بیا بدل هم شو خو لیکن ابتدایي تور باندې مسلمانانو ته چې شکست میلاو شو وس دغه شکست او دغه ناکامی چې دی نو هغه بنیادی یو دو سبب و چې هغه د وجې نه دغه شکست مسلمانانو ته میلاو شو یو خدا چې کوم اوس مونږ وې چې صحابه هغه خپل ځای پرې خودلو او دا غیر چې نو کفارو فائدہ واغستل او مسلمانانو باندې دوباره اٹیک وکړلو یو خدغه سبب او دویم دا چې کله په هغه جنگ کې د پیغمبر علی السلام د شهادت رغم مشهور شو چې پیغمبر علی السلام چې په دې جنگ کې شهید شو نو دا غي سره د صحابه او هغه حوصله چې هغه او بیلل شو او دا غوی لاسونه چې کار پرې خودلو نو دغه وجه نه هم چې دینو صحابه یو قسم له ظاهری تور باندې کمزورتیا رغشوله چې کله د یو غټ خبر پس انسان باندې راشنو د انسان لا سوخپی کار پرې نو کله چې هغه ته د پیغمبر علی السلام د شهادت خبر راړي چې پیغمبر علی السلام پکې شهید شوی دی حالانکه و نو خدا سي خبر پکې وچلې نو یو دغه سبب نو ظاهری تور باندې دا خبر ذهن ته پرې وته چې مسلمانان کمزوري شول مسلمانان شکست چې دی هغه بیا موندلو نو اصلي چې دا مسلمانان آینده لپاره هم چې دینو داغوی په ځړ کې د شکست تیار چې دی هغه پرتی او دوی چې دی د اسلام چې کما بلندی دا او کمرغه چې دی هغه ختم نشي نو الله رب ذوالجلال چې دی به توري تسلی چې دی داغوی لپاره دا آیاتونه راولېږي ولا تهنوا تاسو همت مبایلې تاسو سستی مکوئ ولا تحزنوا او تاسو دې چې کم دا شکست میلاو شوی ور په دې باندې غم مکوئ بس چې شوی دی هغه شوی دی باغې باندې غم جنکیږي ما خو کبل فرض وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين هم تاسو به غالب یې ک تاسو رښتینی ایمان والے تاسو ایمان کامل وي تاسو ایمان چې دی هغه مضبوط او پوخ وي او تاسو ثابت قدم یې نو هم تاسو به چې غالب کېږئ باقی چې کم خبرې شوی پاغې باندې غم مکوئ پاغې باندې تاسو خپل حوصله او همت چې هغه مبایلې تاسو به ان شاء الله غالب یې يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله چونکه په دغه غزوه احد کې ما تاسو وی چې کفارو په پیغمبر علی السلام او په صحابه باندې دوباره حمله وکړل پاغې کې او یا چې دي اکابر او حفاظ چې هغه کې شهیدان شول او داسې به کې زخمیان هم شول ندین هم هغه ته یو قسم له درد او رغه ورسېدلو نو الله ولا تسلی ورکي يمسسكم قرح کچری تاسو ته په دغه ورځ باندې زخم رسیدلې دي نو فقط مس القوم قرح مثلو تاسو د دینه مخکې جنگي بدر کې د دوی سره عمل کړو ولې پاغي کې په جنگي بدر کې د کفارو او یا غټ غټ سرداران مردار شوي نو هغه جهنم ته رسیدلی نو دا ګوره دا کله چې سړی بسړی باندې یو غم پروتي کنه او آقا اخله کوئی کنه وای زستا په غم کې شریک یم دا کوئی کنه نو څوک د چا په غم کې شریک کیدی نشي خو لیکن چې څوک چاله داسې تسلی ورکي تاسو خو پکېږئ ما تاسو په دې غم کې مونږ تاسو سره شریک نو د دې سره چې هغه فطری تور باندې هغه غم سړي باندې سپک شي نو الله رب الجلال هم د صحابه او د مسلمانانو ته تسلی ورکي ک تاسو په دې باندې خفه چې تاسو په جنگ احد کې تاسو چې دین لوی صحابه شهیدان شول
او درد او تکلیف او زخم تاسو ته در ورسېدو نو ولې تاسو هغوی چې په جنگ بدر کې یو کال مخکې تاسو هغوی چې مردار کړي نو تاسو چې څونه شهیدان شول هم د هغې په مقدار باندې تاسو هغوی چې نو مردار کړي جهنم ته رسولي او هغوی چې زخمیان شوي نو په دې باندې مخه پکېږئ ولې وتلک الایام نداولها بین الناس دا د ګټي او د بیلات دا کمی ورځي چې دا مونږ اړه په یو ټیم کې به یو قوم غالبي او بل به مغلوبي بل ټیم به داسې راشي چې کوم هغه مغلوب وي نو هغه به غالب شي او بل به چې دی مغلوب شي نو دا د فتح او دا د بیلات دا کمی ورځي چې نو دا الله وای دا مونږ په قومونو کې اړه وراړو وتلک الایام نداولها بین الناس دا ورځي یعنی د فتح او د ناکامۍ دا کمی ورځي چې دي نو دا ویلوها مونږ دا اړه وراړو بین الناس د خلکو په منځ کې نو انسان باندې بعض کله چې په انسان باندې راحت وي او کله چې په د باندې مصیبت راشي کله انسان خوشاله وي او کله په الله غم راولي نو دا دنیا د په دنیا کې بچري کله به غمونه راځي او کله به خوشحالي راځي د دنیا غم دا همیشه لپاره غم نه دي د دنیا خوشحالي دا د همیشه لپاره خوشحالي نه ده په ساعت کې به انسان باندې غم راځي بیا به الله چې دا غم په بدل کې په د باندې خوشحالي راولي ان مع العسر یسرا انسان ګوره دا تنګي او فراخي دا لازم او ملزوم کله په انسان باندې تنګي راشي او کله په فراخي راشي نو دې ته چې حوصله چې بیلل چې هغه نه دی پکار موږ عام طور باندې کله چې الله رب الجلال په موږ باندې کله دا رسې را ټیټه کی او سم مشکل موږ ته مخې تراشي مالی اعتبار باندې څه کمزوري مخې تراشي غربت طرف ته نو موږ بیا چې دی نو بیا د بے صبرۍ نه کار اخلو دغه الله رب الجلال اوس موږ ازمایي په دې ټیم کې ګوري چې دماره بنده په دې حالت کې صبر کوي او کنه نو په دغه ټیم کې بیا موږ د صبر نه چې هغه به کار اخلو وتلک الایام نداولها بین الناس او دا ورځي نداولها اړه وراړو موږ بین الناس د خلقو په منځ کې وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء نو دا پر غزوه احد کې چې دا کوم عارضی تور باندې ظاهری تور باندې دا کوم شکست چې ملاو شوی نو په دې کوم الله حکیم ذات دی په دې کې یو حکمت هغه څه شری وليعلم الله الذين امنوا د پاره د دې چې الله وزمایي امتحان واخلي یا معلوم کې هغه خلق امنو چې ایمان راوړي ويتخذ منكم شهداء او پتا سو کې چې دی بعضی سکی شهیدان کی نو الله چې د جنگ په حالت کې بیا الله رب الجلال د ایمان والو د مسلمانانو امتحان اخلي چې څوک چې دلته ثابت قدمیږي او په جنگ په میدان کې چې دی هغه وسی د تیخ لار چې نه اختیاري دا امتحان دی ويتخذ منكم شهداء او تاسو چې نو بعضی شهیدان کی والله لا يحب الظالمين او الله دوست نه لري ظالمان وليمحص الله الذين امنوا دغه شانتی بل حکمت داو چې الله خپا کړی هغه خلق امنو چې ایمان راوړي ويمحق الكافرين او ساسو پلاس باندې کافران سکی هغه ختم کی ام حسبتم ان تدخلوا الجنه آیت تاسو خیال کوي آیت تاسو ګمان دی یا خیال دی چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين او حال دا دی چې الله ندی ازمایلی هغه خلق جاهدوا منکم چې جهاد کړي تاسو نه او يعلم الصابرين او حال دا دی چې ندی ازمایلی صبر کوونکی یعنی تاسو خیال او ګمان دا دی چې مونږ په مونږ باندې د الله تر طرف نه ازمیخ نه راځي د الله تر طرف نه بس ازمایش نه راځي او مونږ به ډایرکټ چې جنت داخل شو نه دا تاسو چې رقم شکست او کوم رغم میلاو شو کوم درد پدې کې تاسو امتحان دی الله تاسو ازمایي تاسو ایمانونه چې ازمایي او تاسو صبر چې ازمایي چې څوک په دې سخت وخت چې کم خلک چې هغه صبر کوي نو دا به ګور په دنیا کې به دا حالات راځي په ماته باندې دا نه چې ما او تا چې په دنیا کې برابرې غمونه او پریشانی ټینشن او داسې د دشمن یره یا د نور سيزونو یره په ما او تا باندې نه راځي مونږ چې دلته خوبونه چې موږ جنت ته داخل شو د دې مطلب دا دی چې تو په دنیا کې اوسېږي دا امتحاني حال دی دلته چې ستا الله رب الجلال په مختلفو سيزونو سره امتحانات چې اغستان اخلي په پاغي کې به هغه سړی کامیابیږي چې د مختلفو حالاتو سره دی مقابله وکړي کبه د باندې لوګراله پاغه لوګ باندې دې صبر وکي کبه د باندې فراخي رااله پاغي باندې دې د الله چې دغه شکریا ادا کی لوګ پیراله اصل چې دې غلط طرف ته چې لاس وانه چی په موږ باندې چې کله لوګ راشي نو بیا موږ د بل مرچړق ته لاس ورواچو بیا موږ د بل مال ته چې دې نو راوشو دا سیده کنه بیا موږ غلطی لار اختیار کو بیا په ډاکو باندې ورپسې شو
بیا بس خپل ملک پرید او بهر ملکونو ته بس لاړ شو یاره په ما باندې حالات راغلي دي نو ستا باندې حالات راغلي دا ستا باندې د الله طرف نه امتحان دی تو دا خوش قسمتي وګڼه چې الله رب ذوالجلال پتا باندې حالات راواچول چې تو الله ته متوجه شي نو موږ بیا غلط سمت اختیار کو او بیا چې د نورو مالونو باندې چې بیا موتا ډاکیا چو او د نورو خلکو دغه چې دینو مرچړق ته لاس ورواچو خپل کورونه پیا آبادو نه دا الله امتحان دی پتا باندې په دغه باندې صبر کی ام حسبتم آیات سو خیال کوي ان تدخلوا الجنه چې تاسو به داخل شئ جنت ته ولما يعلم الله الذين او حال دا دي چې نه ازمایلی الله الذين هغه خلق جاهدوا چې jihad کړي دي منکم ساسنا ويعلم الصابرين او حال دا دي چې نه ازمایلی صبر کوونکی ولقد كنتم تمنون الموت او تحقیق سره وای تاسو د مرګ تمنا کوونکی من قبل وړاندې د دینا ان تلقوه چې تاسو ملاقات وکړئ دا غینا یعنی تاسو خو مخکې ارزو تمنا دا و چې مونږ د داسې موقع میلاو شي او مونږ ته چې الله مرګ راکړي او د شهادت مرګ راکړي او مونږ جنت ته ورسو نو وس دغه موقع ده کنه د جنگ احد دا کوم موقع ده فقط رايتموه تاسو دغه وسولې دله وانتم تنظرون او حال دا چې تاسو هغه ته خپل سترګو باندې کتل هغه حالات الله رب ذوالجلال تاسو ته جوړ کړل خو لیکن پاغي کې بعضی چې دین او هغه پسپایي اختیار کړل او هغه و تختیدل صدق الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم